نو د رسول الله صلی الله علیه و سلم مبارک مدد مو ته داسې کولی شو چې د هغه د دین مدد وکړو. نو چې د هغه د دین مرسته وکړو، د هغه د امتیانو مدد وکړو، د هغه د امتیانو سره د رحم او کرم معامله وکړو، یو بل سره ورورولۍ قایم او دایمي کړو، او اسلام او د دین خدمت دا په حقیقت کې دا مدد دی د رسول الله صلی الله علیه و وسلم. نو ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه. اوس احکام، اوس شریعت لراشه. دا درې خبرې اول دا به پوره کړي مسلمانه، دینه پس اوس واتبعوا تابعداري وکړه د هغې نور انزل معه، کم نور چې نازل کړی شوي دي د رسول الله صلی الله علیه و وسلم مبارک سره. کم نور ورته الله پاک نازل کړی قرآن کریم یادوي. اوس قرآن کریم تابعداري دې وکړه، قرآن کریم احکامات پې جمدي کړل. واتبعوا النور الذي انزل معه. نو چې دا څلورم کار هم ورسره چا وکړو نو اولئک هم المفلحون. قرآن کریم رب ذوالجلال دا اعلان وکړو چې همدا خلک کامیابي موندونکي دي، همدا خلک فلاح موندونکي دي، کامیابي موندونکي دي. تاسو په دې خبره زما پوه شوې؟ لومبنۍ خبره څه ده؟ په رسول الله صلی الله علیه و سلم مبارک به څه کوئ؟ ایمان، یقین دی پې اول. د یقین نه پس به بیا څه کوئ؟ دویم سټیپ د ایمان به دې کله قبلېږي؟ ادب به کوئ، یخ شئ، بیدار شئ، تعظیم به کوئ، احترام به کوئ. داسې ادب او داسې تعظیم چې د پلار نه به هم درته ډېر ګراني، د مور نه به هم درته ډېر ګراني، د ټول کائنات د خلکو نه به هم درته ډېر ګراني. داسې ادب او تعظیم به کوئ. د ادب او تعظیم چې وکړي نو هغه به د دغه ایمان الله پاک قبلوي. او ادب او تعظیم پسې درېیمه خبره څه شو ذکر شو په دې کوي نو د هغه مدد خو اوس موږ نشو کولی، خو موږ له پرده دی که نه. صحابه کرام مبارکانو ورته مدد یې داسې کړي چې د بدر په غزا کې وګوره، د احد په غزا کې خپل بدنونو نه ډالونه جوړ کړي او په سوونو په درزنو درزنو دخونه بدنونه چې کوم دی هغه چلني چلني شو، غلبیلونه شو، او دغه ګزارونه د تورو د غنیزو د غشو به د چا نه منې کول په خپلو بدنونو. صحابه کرام مبارکانو د رسول الله صلی الله علیه و وسلم مبارک نه دغه مدد خو هغې کړې، مال جان هر څه یې پرې قربان کړي دي. مو تا به څه کوو؟ تا به څنګه ونصروه باندې عمل کوې د دې زمانې مسلمان؟ تاسو به د هغه د دین مدد، به د هغه د دین خدمت دا د هغه مدد دی. او څلورمه خبره دا ده چې بیا د هغې نور چې کوم الله پاک په محبوب نازل کړي مراد د قرآن کریم دی، هغې تابعداري به وکړې، د هغې احکاماتو باندې عمل دی په قرآن شریف. نو د هغې نه پس اولئک هم المفلحون. دا څلور کاره چې چا په دغه سټیپ بای سټیپ وکړل نو دغه خلک کامیاب دي. الله تبارک وتعالی دې زمونږ استاسو ادب د ایمان سره سره ادب د رسول الله صلی الله علیه و وسلم مبارک نصیب کا.